دا خپرونه د افغان ملي بانک لخوا تاسو ته خپریږي. د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. ژور ته ښه راغلاست. د جمهور رئیس لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د والیانو ملي کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې یو خبره نه بلکې څو خبرې وکړي چې نن غواړو موږ ورباندې بحث وکړو. دی ویلي چې افغانستان حاضر دی چې پاکستان سره د ډیورن لاین په مسلې باندې خبرې وکړي، یو حل ورته پیدا کړي. دوی ویل چې دا یو ستونزه ده خو موږ حاضري چې دغه مسلې ته یو حل پیدا کړو. دا په داسې حال کې دا خبره کوي چې رئیس جمهور په ډېر وضاحت دا و چې د افغانستان خلکو د ډیورن کرښه نه ده منلې. د ده په خوا کې د څو نورې خبرې مو کړلې. دی ویلې چې که په موږ باندې ظلم وشي نو موږ به غره ته وخېږو. رئیس جمهور ته د پارلماني نظام د راوستو وړاندیز کړی، په دې اړه هم خبرې وکړلې. بله یو دلچسپه خبره وکړله، نړیوال ځواکونه ولې افغانستان ته وسله نه ورکوي؟ په دې خاطر نه ورکوي چې هغه بیا زموږ ځواکونه نه یېرېږي. آیا یوازې دا خبره ده که نورې قسې هم دي؟ په هر ترتیب د رئیس جمهور د معاون په توګه اول دغسې ستره ملي مسله کې آیا د ده صلاحیت دی چې د افغانستان په استازیتوب دا اعلان وکړي چې افغانستان حاضر دی د ډیورن د کرښې په مسلې باندې پاکستان سره خبرې وکړي؟ آیا موږ اوس په دغسې موقعیت کې چې پاکستان سره د خبرو اترو د لارې نه دا مسله حل کړی شو؟ زموږ سیاسي وضعیت، زموږ اقتصادي او نظامي وضعیت آیا دغسې دی؟ او د حل نه مطلب څه دی؟ د افغانستان خلک دا کرښه نه مني. د افغانستان د خلکو غوښتنه او د حل معنا افغانانو ته خو دا ده چې کومې ځمکې انګلیسانو موږ نه اخیستې دي هغه موږ ته بیرته راکړل شي. غیر د دې نه بل څه حل ممکن دی. زموږ د نن ورځې ژور لید په همدې اړه دی او په دې بحث کې موږ سره مېلمانه دي ښاغلی ثناګل شیرزاد د افغان ملت د ګوند عمومي، ښاغلی آصف وردک صاحب مشهور ژورنالیست دی، قومي مشر دی، او ښاغلی جبار قهرمان ولسي جرګه کې د قناعت خلکو استازی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. شیرزاد صاحب، اول که بحث دغه نه شروع کړو، څه چې مارشال فهیم ویلي دي، اول د ده صلاحیت دی که نه؟ د رئیس جمهور د معاون په توګه د معاون صلاحیتونه په اساسي قانون کې واضح او تعریف شوي دي. دی وایي چې افغانستان دې ته تیار دی. دغه خبره شاید رئیس جمهور ته ستره خبره وي چې دا خبره وکړي چې افغانستان دې ته تیار دی چې د ډیورن د کرښې په سر باندې پاکستان سره خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د تلویزیون لیدونکو، کارکوونکو او دلته راغلو مېلمنو ته خپل احترامات تقدیموم. د افغانستان د پخواني قوانینو په اساس د سرحدي موضوعات په هکله باندې یوازې لویې جرګې تصمیم نیولی شو. د هغه وخت کې د لویې جرګې تصامیم صلاحیتونه دا و چې نظامت ټاکل او د سرحداتو تثبیت مسله د لویې جرګې صلاحیت دی. زما په عقیده باندې د ډیورن د کرښې په هکله باندې تصمیم نیول دا یوازې د یو فرد دی په هر مقام کې چې صلاحیت نه دی، په دې باندې به د افغانستان انتخابي یعنې د رئیس جمهور صلاحیت هم نه دی په هر مقام کې چې وي. ما عرض وکړې دا کې د افغانستان خلک به پکې تصمیم نشي، پس هغه به خپل موقف اعلانوي چې په هغې کې به د افغانستان منتخب مجالس او دولتیاره د درې قواو غړي، د درې ګونو قواو غړي او د افغانستان د خلکو نمایندګان به پکې برخه اخلي، بیا به خپل موقف اعلانوي. او پاتې شو دا دی چې اوس افغانستان دې کار ته آمادګي لري که نه لري. نو دا تاسو ټول ته معلومه ده چې تقریبا څه د پاسه 3 لسیزې کېږي چې افغانستان په جګړو کې اخته دی او دا جګړه کله یرغل شوی ورباندې د بهر له خوا نه او کله په کورنۍ جګړو کې اخته شوي دي. خو په هر حال په دې تیرو 3 لسیزو کې او څه د پاسه 3 لسیزو کې د افغانستان ټول دولتي مؤسسې له منځه لاړه. ملي اردو له منځه لاړو، پولیس له منځه لاړل، امنیتي ټول امکانات له منځه لاړل، ډېر دولتي مؤسسې ړنګې شوې. اوس بېرته د جوړېدو په حال کې دي. تر اوسه پورې زموږ ملي اردو
فقط صرف د شورش په ضد سلا لري د شورش په ضد ور استفاده وشي. زمونږ ملي ولو تر اوسه پورې دا سلا نه لري چې هغه د دولت مقابل کې په جبهي جګړه کې ور استفاده وکړي. هغوی قواونه محرومه ده، درنه زریداره قوه نه لري، نو ډېر وسایل توپونه دا د جګړې خبره کوي خو کو دی وایي چې موږ نه غواړو دا مسله د جګړې د لارې نه حل کو بلکې د خبرو اترو د لارې نه حل کو. دا مسله نه، دا مسله د خبرو اترو د لارې نه په اوس وخت کې حل کول څه معنا لري؟ زمونږ د افغانستان د خو دغه د چې انګلیسان راغلل موږ نه د خبره واخصل او باید بیرته افغانستان ته راکړي. خبرو اترو د لارې نه د خبره پاکستان در سره مني. دا مسله تاسو ته چې مشکل هم دا چې ما بردا وکنه چې موږ په دغه موقف کې نه یو چې تر اوسه پورې دغه مسایلو د حل لپاره پیشنهاد وکړو. موږ تر اوسه پورې د داخلي ستونزو د حل لپاره باید ته تلاش وکړو چې په هیواد کې د کورنۍ جګړه او د لمنځوي سو پات شو دا چې د خبرو پیشنهاد کول په دغه حالاتو کې دا زمونم چې بل اخر به د مسله به په خبرو حلیږي، خو دا به تاریخي حقایق او شواهد په نظر کې ول کیږي. پاکستان تر اوسه پورې چین او انګلستان هم دغه مسله په خبرو حل کړل، په خبرو حل کړل، لیکن د دوړو هیوادونو وزن چین دغه سي قدرت باندې بدل شوی یعنی او هغه سیاسي وضعیت چې چین نه کورنۍ جګړه کې مصروف وو، خپل حاکمیت لرلو، د خپل حاکمیت خاوند وو، یو مستقل هیواد وو، په خپل ځان متکی وو، هغه د توان لرلو چې په خبرو باندې مسله حل کړي. افغانستان موږ په خبرو حل طرفداري وکړو، خو دا یو تاریخي مشکل دی، په تاریخي حقایق ولاړ موضوع ده. دا به دغه تاریخي حقایق ټول به په نظر کې ونیول شي. دا په کوم شرایطو کې دا مسله من ترغلي ده، د چا او د چا ترمنځ پیښه شوې ده، په کوم شرایطو شوې ده، د څه حقوقي غلرلو اهمیت لرلو کني لرلو، دا ټول شرایط په نظر کې نیول سره خو متاسفانه اوس موږ افغانستان د دې شرایطو پر جوړ نه یو. در اوسه پر افغانستان کې کورنۍ جګړې دي، په افغانستان کې تر اوسه پر لوی بدبختي روانه ده. تر څو چې دا حل شوی نه وي موږ دا توان نه لرو چې بهرني سیاست کې د لوی موضوعاتو د حل لپاره جوګه وسیګو. او د دې موضوع مطلب دا نه دی چې موږ کله جنگ ته ماده شولو بیا به دا کار کوو، باید په خبرو به دا مسله حلو، خو چې لاقل زموږ داخلي امنیت تامین شوی وي، قانون حاکم وي، افغانستان د خپل واک خاوند وي، استقلالیت ولري، او یعنی استقلالیت په دې معنی چې په خپل پخو ولاړ وي، هم په اقتصادي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې په خپل پخو ولاړ وي، او بیا به سړی هڅه کوي چې د تاریخي شواهدو په نظر کې نیولو سره په دیموکراتیک شکل دغه ستونزه دغه خلکو چې د دې کرښې په وسیله جدا شوي دي، د احساساتو، کلتور، عنعناتو، تاریخي روابطو په نظر کې نیولو سره په دې باندې فکر وشي او حل شي. غیر دې نه په اوس وخت کې دا وړاندیز وردګ صاحب په دغه وخت کې په دې شرایطو کې دا وړاندیز د حل لپاره دی او که د معاملې لپاره دی، یعنی زمونږ دایې د لاسرولو لپاره دی او که د لپاره دی چې لار دې ته زمينه د برابر شي، دې ته زمينه مساعد شي چې په اصطلاح مونږه تیر شو دا خبره د هسک سیستم په نامه جناب ځواک صاحب تاسو محترم ملمنو او تاسو پیر و قدرمنو او درنو کتونکو تامدار از تخنیکی همکارانو ته سلام او درناوی. مقدمه کې دوه بحث دي صاحب، یو د ډیورن موضوع ده چې دغه ملي موضوع ده، او بل هم د مارشال صاحب خبرې. زه غواړم دغه نور ټکو باندې بیرسته خبرې کوو، فعلا په ډیورن غږیږو چې هغه ځانګړی بحث دی. دغه موجوده نظام د منطق د حقوق د نه یعنی علمی بحث دی، د ملي بحث دی. یو هغه څوک چې په دغه موضوع باندې بحث کوي هغه باید اول د خپل تاریخ نه خبر وي، د خپل ملي هویت نه خبر وي، باید د خپل جغرافیا نه خبر وي، لږ هغه وپوهي چې د ډیورن څه شی اصلا وجود نه لري. د ډیورن د کرښې د خبرو صلاحیت چې اصلا نشته، د نه د نظام سره ده، نه د جناب رئیس جمهور سره ده، نه د ولسی جرګې صلاحیت دی، نه د مشرانو جرګې. هغه په نوی چا صلاحیت دی؟ دو ته راځم سه په نوی قانون اساسي کې دو ته یو اشاره شوې ده سه چې مشرانو جرګه په څه وخت کې راغوښتل کیږي، ولسی جرګه، جمع مشرانو جرګه، جمع ولایتي شورا، جمع ولسوالي.
موږ په د 12 کالو کې اصلا ولسوالي چې 300 هغه دي یعنی دا ناقصه ده یوه موضوع لویه جرګه تاسو یادوي لویه جرګه بله لویه جرګه هم یو تعریف لري لویه جرګه د سنه کېږي چې په پردیو بندو خیمو کې په پردی ډوډۍ او پردیو خبرو ته چک چکی کول ده هم د لوی جرګې د تعریف سره په ټکر کې دي بله موضوع صاحب هغه وخت چې انګلیس د هند برطانوي نه وځي د بین المللي حقوقو په منطق اصلا د کرښه نوره باطله ده بعضې خلک وایي چې عبدالرحمن خان امضا کړي زه ایران پاتې ما 40 کاله دغه کار کړی کتابونه مشته کړي ګربت شاهد دی صاحب هر څوک چې حاضریږي لطفاً د 100 کالو کې په دې مورد کې یو سند راوباسي د امیر عبدالرحمن خان امضا خو موږ نه د انګلستان په کتابخانو په ارشیف کې پیدا کړه نم د هند پیدا کړه نم په خارجه چارو په وزارت کې پیدا کړه دا سند چیرې دی د دې نه بم تیر دی باندې یعنی افغانان هیڅ دغه نه لري څوک چې افغانان دي هغه په یعنی پوهیږي د کې اته باسته دغه نشته ده زمونږ خاور د انګلیسانو نیولو باید درې کې راته هیڅ د نه اضافه پکې هیڅ خبره هم اجاره وسای د کال اجاره را کوله کار څه په زور نیولې و اوس دغه زما سوال دا دی چې مارشال صاحب دا خبره په دغه څه وخت کې چې مطرح کړي ګوري منګه یو د ابطال د دلایل نه چې په دغه ډیورن د کرخ مثلا کوم چې عبدالرحمن خان د سیاسي فشارونو مجبوریت د انګلیسانو تسلط داخلي وضع خرابوالی او د دې په نتیجه کې دا کرخه منلې و په دې خاطر دا حقوقي ارزښت نه لري قطعا اوس عین شرایط دي خارجان دلته حضور لري وضعیت د اقتصادي د خراب دی په داخل د هیواد کې ته د جنگ په حالت کې حتی که اوس یو بل مایدم کیږي دا غي ارزښت به څه وي یو دا خبره او بل دا خبره چې په دې وخت کې چې موږ دغه کمزوري حالت کې دا مسله د دې زمکه چې زمونږ انګلیسانو نیولې د دې لاس راوړلو لپاره ده او کنه د دې لاس ورکول لپاره ده ځکه یو شمېر کړي په افغانستان کې کوشش کوي چې افغانستان حکومت مجبور کړي چې دا کرخه په رسمیت وپیژني پاکستان سره پامغږي ما خو د وخت خدمت عرض وکړ چې حکومت د صلاحیت نه لري د یو موضوع بل موضوع د حقوق په منطق بین المللي فعلا په افغانستان کې جنگ دی فعلا په افغانستان کې 500 ممالک موجودیت دی دلته د ټولې دنیا استخبارات دلته دي بیم ملي منافع او د حقوق په منطق هیڅ رقم قرارداد د اعتبار وړ نه دی او که وشي د عبدالرحمن خان د شفاهي موافقین په مراتب بدتر وي زه نه پیږم چې جناب مارشال ولې دغه خبره وکړه دا نه د مارشال صلاحیت دی نه د کرزي صلاحیت دی نه د ولسي جرګې او بل کله چې په افغانستان کې آرامي شوه د تا یو ملي حکومت وا بیا به ملت راځي په دې مورد کې به تصمیم نیسي په اوسنۍ شرایطو کې ته نه لوی جرګه راغوښتی شي او هغه غلطه ده ولې جنګ دی دلته فعلا جنگ دی فعلا د ما ملک اشغال دی عیناً که د عبدالرحمن خان په وخت کې وه نو په دې موضوع باندې خبرې کول صرف زه فکر کوم بخښنه غواړم دغه عفت کلام هغه دی سړی رښتیا ووایي دلته باید سپینې خبرې وکړو نور عامه ذهنیتونه غولول دغه ملي خیانت دی موږ ولس ته باید سپینې خبرې وکړو دې صلاحیت څوک نه لري او نه د دې وخت دی او نه باید داسې خبرې وشي او که دی دغه ورم کي دا فایده نه لري دا خو د بل د جیب نه خیرات دی دا د افغانستان خاوره ده او افغانان به ګټي دا چې اوس فعلا امریکایانو وتله تانې پنجابیانو ته ورکړي دا بل سوال دی دا بس ودیږي یعنی لنډه ده د دې خبرې مطرح کول اوس فعلا د ملي منافعو په ګټه نه ده او دا ځانګړی بحث غواړي مننه قهرمان صاحب انګلیسان راغلل او زمونږ دغه رونه یعنی داسې یو تقسیم داسې یو دغه وشو چې برلین کې د شي د جرمني تقسیم کې د شي مثال ورته ورکړل شو دغه څومره د دې خبرې په داسې وخت کې مطرح کول او دغه خواته یو شمېر کړي چې کوشش کوي چې افغانستان بل اخر ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني د افغانستان خلکو ته څونه د زغملو وړ ده بسم الله الرحمن الرحیم صاحب تاسو ته میز ملمنو ته تاسو لیدونکو ته همکاران ټول خپل سلامونه او نیکي وړاندې کوم زه چې د دې خپلو د چارو د مسؤلین
خصوصا دغه اوله کټګوري کې د رئیس جمهور خبرې دي که د دې کې د بعضو والیانو اظهارات دي دا دوه حالته لري زما له دیدګاه یو یې د یو ډېر مست سړي خبرې چې د غنایم یې ټول کړي پیسې ټولې کړي دومره مست سوی پر دې سترګو یې داسې توره پرده واړی چې نه تاریخ ارزښت ورته لري نه قانون ارزښت ورته لري نه الهي قانون ارزښت ورته لري فقط د یو مستي لکه یو سړی چې په یو نیشه کې وي مست وي نو په دې حالت کې هر څه ویل ممکن دي دا یو حالت دی دوم حالت یې دا دی چې دا خلک ټول رواني و عقلي و عصبي مریضان بولم که سړی جوړ وي او سالم عقل ولري دغه اظهارات چې دی کی چې واري خاندي بیا ژاړي بیا هغه خبره د غوریږي بیا صاحب اسمان پر مځکه شوکي بیا نو که سړی دا مقایسه کوي ګوري دغه د دوه حالاتو څخه زه خپله خالي نه بولم او ما دپاره خپله زه خپله اصلا دغه د وخت ضایع بولم چې د دغه خلکو پر بحثونو باندې موږ بیخي بحث وکوو چې دا څه وایي څه یې ویلي دي یعنې باور وکړي چې یوازې ما و خپل خدای سره کښېنو کېدای شي زه د خپل مغزه لا په دې باندې مصروف نه کړم ما د دغه حالات د دوی دغه دوه حالاته دي په دواړو حالاتو کې دا اصل نه دی چې سړی تر باس لاندې بیخي ونیسي دا موږ په خپله د دوی څخه یو شی جوړوو اصلا فقط ملت ته وپامول سي دا لکه چرګان داسې دي چرګ چې پر ځواني راسي بیا نو پر بام باندې دا پښې ټینګې ټینګې قهرمان صاحب ما تر پښو لاندې تاسو چې هر څنګه کړئ خو مقامات دي څوک والي دی څوک معاون رئیس جمهور دی څوک وزیر دی څوک څه شی دی څوک د پارلمان غړی دی چې دغه خبرې کوي عام خلک چې اوري د هغې په ذهن باندې تاثیر کوي دا ښه نه ده چې عام خلکو ته سړی ووایي چې اصله خبره څه ده عام خلکو دا دې وویل چې کاکا دغه دواړه حالت لري یو هغه حالت دی بل دغه حالت دی ملت په خپله قضاوت وکړي چې دې کوم حالت هغې خو پرېږده خو د ډیورند د کرښې مسله افغانانو ته څومره ارزښت لري یو تعداد زموږ نوی نسل ځوانان شاید د دې مسلې په ارزښت باندې پوه نه شي حتی ډېر زموږ نور کسان یو تعداد کسان ته یوازې ما ډېر پوه کسان ته لیدلي دي چې ډیورند د کرښې مسله ورته یوازې دغونه اهمیت موندلی دی چې موږ بهر ته لاره پیدا کړو دې ته څوک نه ګوري چې دا زموږ د خاورې برخه وه د دوکاندارۍ مسله نه ده دوکاندارۍ مسله نه ده چې موږ په ګټ او تاوان باندې وسنجو څنګه خبره ده یعنې ځوانان باید ځواک صاحب که چیرې موږ د انګلیس د وخت وڅخه چې دغه فاصله یو بدنامه کرښه په دې ملت پسې نه راکش شول د هغه وخت څه تر ننه پورې که تی د دې خپل وطن غمیزې وګورئ چې تاسې د دغه حالت د دغه نامنهاده کرښې په دغه باندې څومره تلفات ورکړي دي څومره ټکېدلي یا څومره مقابلې در سره سوي دي څومره ستۍ د خلکو وینې توی سوي دي څومره ستۍ شخصیتونه په دې لاره کې قرباني سوي دي نو بیا دومره ساده فکر باید ونه کړو دې ته پر دې باندې باید ډېر عمیق فکر وشي که چیرې موږ ته خپلې وینې ارزښت ولري که چیرې موږ ته خپل وطن ارزښت ولري که چیرې موږ ته خپل تاریخ ارزښت ولري که چیرې موږ ته خپل فرهنګ ارزښت ولري بیا نو دومره ساده نه ده لکه دا خلک چې ساده باسي که تاسې دغه سل کاله د خپل وطن دغه هغه بدبختۍ چې پر تاسې راغلي دي د دغه نامنهاده کرښې په نتیجه کې یعنې باور وکړئ چې بلکل که د خپلې وینې تاسې محاسبه کړئ کېدای شي دا یو بسته سیلاب ځینې جوړ شي یو بسته رود ورباندې وبهیږي وخت چې یو سړي ته یو شی په دومره ګران ګذاب قیامت باندې او دا دومره ساده پر لفظ باندې راوستل خبرې کوم چې خبره په دې شي کې او خو دا بیا د دغه دوه حالته نه دی خالي ما درته وویل یا مست دی یا عقلي و عصبي تکلیف دی د دغه دوه حالت که جوړ سړی وي او د تاریخ سره لږ بلدیت ولري وخت لږ پاتې دی دمې ته د وردګ صاحب نه شیرزاد صاحب نه یو پوښتنه کوم چې که یوازې د مستۍ او هغه څه چې تاسو ویل د دې خبرې خو خلکو ته مو چې بېغمه اوسئ هېڅ خبره نه ده آیا یوازې د مستۍ خبره ده او که نه شاته توطیه شته دی دغه کلونه را ګورو چې نقشې خپرېږي د جغرافیا د تقسیم امریکایي سناتوران راځي دلته د بعضو کسانو سره بعضو ډلو سره ګوري او هغه هڅوي چې بېلتون پالنې خواته لاړ شي دغه یو نیم کال پاکستان په دې نامه چې زه د افغانستان نور اقوامو سره نور خلکو سره اړیکې پراخول غواړم شیرزاد صاحب دا یوازې د مستۍ خبره ده او که د مستۍ نه اخواته څه خبره ده دا چې قهرمان صاحب ته په احترام سره نو ما په عقیده باندې تر شا قوي لاسونه دي چې کار کوي
اته ویل کېږي ډېر افغانان شته دي چې زموږ غونډۍ هېوادو ته ځي او د هغه ځای نه په همدغه نامه پیسې راوړي پیسې ورکول کېږي په ډېر زیات مقدار کې چې که زه د واک خاوند اوسېږم اوس هم او په آینده کې به موږ شروع کړو چې د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژنو یا مثلا څه ده چې خارجي د جهان په سطح باندې په نړیواله سطح د دې امکانات شته دی چې د دې اسیا په هکله باندې یا په اسیا کې دغه سیمې په هکله باندې نقشې موجودې وي چې هغه به د افغانستان د تمامیت سره به توافق نه لري په هر ترتیب د افغانستان خلک باید په هر وخت کې هوښیار اوسېږي زیرک اوسېږي که دغه توطیې منطقوي وي او که به ملي وي د هغې دفاع به په ډېر مردانګۍ سره وکړي لکه پنجده کې چې 2,500 افغانان او د پنجدې چې یو انچ خاوره باندې لاس ورکړو تر هغه پورې دا د لاس نه شو ورکولی چې یو قسم ژوندی و 2,500 کسان ټول پکې تلف شول تاسو به اورېدلي تاریخ کې لوستې به مې ټول پکې یا مړه او یا په خونه ولې د زخمیان شول پس له هغې پنجدې د لاس ورکړه نو د افغانستان انچ خاوره په وینو باندې ګټل شوې او ډېره وینې ورباندې تللې شوې دي افغانان باید خپل معاملو باید ورنکو وردک صاحب تاسو وایئ بخښنه غواړم چې د بس تاریخي بس دی په هغه به خبرې نه کوو یو ځانګړی هغه چې ډیورنډ نه سوال مې دا دی چې دا خبرې مطرح کول چې ډېرې کړي دي ډېرې یعنې احزاب دي ډلې دي یوازې مارشال فهیم چې دا خبره مطرح کړې ده د خو لا په نسبتا دغه شکل مطرح کړي چې راځه خبرې کوو داسې حلقې شته داسې کړۍ شته چې هغې وایي چې باید په رسمیت وپېژني دا یوازې مستۍ خبره ده او که د ما خبرې ډنګ پیلي دي صاحب د ما موقف تاسو ته معلوم دی صاحب هر څوک چې ډیورنډ په رسمیت پیژني هغه لوی ملي خاین دی سر یې د غوڅولو دی هغه افغان نه دی هغه ممکن د خپل ناموس پروا ونه لري ولې مځکه د ناموس حیثیت لري یو افغان ته دا یوه موضوع د احساساتي خبر نه ده یو شی زه په هر میز کې صاحب چې کابل نیوز ته راځم د ما نوم آصف وردک دی زه ما پته معلومه ده د ما د خبرو مسئولیت کابل نیوز نه لري زه مسئولیت لرم یوه موضوع اصلا منطقا په اوسنیو فعلي شرایطو کې د داسې یوې لویې ملي موضوع مطرح کول سم کار نه دی د چې مطرح کړي طبعا شاته یو شی دی شاته شی شته او یوه نقطه او که بیا هم دغه کار کوو باید په ملي روحیه مطرح شي نه په وطن فروشي بله تاسو د افغانستان د خلکو دپاره که نه یا د افغانستان دپاره څه ارزښت لري یا څه ضرر څه دی د دې کرښې چې د منځ راغلې ده څه ضرر لري که نه لري ګوره دا داسې مسله ده که انسان چې په څملې او په دې نامه ورته چاړه کړي دوه نیمه کړي نو دا به انسان ته څه ارزښت لري چې ارزښت درته لري په سم منځ دوه نیمه کې ارزښت لري یو لنډه دمه لرو د مینه وروسته دې بحث ته ادامه